बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। व क़ाल तआला या इबादी ला खौफ़ुन अलैकुमुल यौमा व ला अंतुम तहज़नून अल्लज़ीना आमनू बिआयातिना व कानू मुस्लिमीन उद्खुलुल जन्नत ला खौफ़ुन अलैकुम व ला अंतुम तहज़नून। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मर्'उ मअ मन अहब्ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। टोल पे शौक़ सरे दरूद शरीफ हुआए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये मजलिस के तशरीफ़ फरमा तदे इदारे मुहतमिम हज़रत मौलाना मोहम्मद शरीफ साहिब दामद बरकातुहुम, ददे इदारे नूर असातिज़ाए किराम और उलमाए किराम और द क़ुर्ब जवार और द लरे लरेना तशरीफ़ रावण को दुरनो उलमाओ और मुअज़्ज़ज़ो मिलमनो स्पिन रोबो मशरानो और दे इदारे गुलाली तुलबाओ मुम अवतासो यौलोय मकसद के राजम शुरू खपल हजरत ता खपल मुर्शिद पाक ता शफीकुल उम्मत ता जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौलोय वारिस ता और द नबी अलैहिस्सलाम और द सहाबा किराम पैशब के यौडुब शख्सियत ता दखपल तरफना खिराज तहसीन पेश कर। मुहतरम दहावी जन ज़मुन द नालायक व खल्क़ द पारा यवन नमूना दा दावी पशान जन तेर कई नो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया व आखिरत के द मर्ग न मख के और द मर्ग न रुस्तो हवीता द इज़्ज़त कुम दुरुन मकाम वर्को अगब अल्लाह तबारक व तआला तासुतहम दर नसीब की। मुहतरम हवीता दा दुम्र उच्चत मकाम
د دنیا په جمع کولو نه دی میلاو شوی. دا دومره لوړ مقام هغوی ته د دنیا په یو لوی عهده حاصلولو سره نه دی میلاو شوی. دا دومره اوچت مقام هغوی ته د دنیا په یو لوی جاگیر حاصلولو سره نه دی میلاو شوی. دا دومره اوچت مقام هغوی ته د قرآن او د حدیث د خدماتو په نتیجه کې او د خپلو مشرانو په قدم باندې د قدم د کېښودو په سیله کې میلاو شوی دی. الله تبارک وتعالی دې موږ ته هم د هغوی په قدم باندې د قدم د کېښودو توفیق را نصیب کړي. محترم، دنیا ټول د الله پاک د طرف نه په موږ باندې نعمتونه دي. د هر نعمت په بدله کې د الله تبارک و تعالی شکر ادا کول ضروری دي. موږ او تاسو چې کوم سا اخلو، په دې سا اخستو کې دو نعمتونه د الله د طرف نه په موږ باندې کېږي. که چېرې کوم سا موږ واخلو دننه لاړ شي او دا سا دننه پاتې شي، بهر ته راونوځي، انسان ژوندی نشي پاتې کېدی. او چې کله بني آدم سا واخلي بهر راوځي، که چېرې دا سا واپس دننه لاړ نشي، بني آدم ژوندی نشي پاتې کېدی. نو دا یو سا په بدله کې دو نعمتونه د الله تبارک و تعالی په موږ باندې کېږي. د هر نعمت په بدله کې شکر ادا کول ضروری دي. د یو سا په بدله کې دو شکر ادا کول ضروری دي. او بیا زمونږ شیخ، زمونږ د بخاری او د مشکات او د ترمذی استاد محترم او د حضرت هم استاد دی، حضرت مولانا فضل محمد صاحب رحمت الله علیه، چې کله دا حدیث مخې ته راغی چې کله د بني آدم د بدن نه هوا خارج شي د اودس ماتېږي. اودس ولې ماتېږي؟ ځکه په دې هوا کې د نجاست او د پلیتۍ باریک باریک اجزا د بدن نه خارجېږي. د هغې نجاست او د پلیتۍ د وتو په بنیاد اودس مات شو. نو بیا یو سوال نقل، څنګه چې دغه هوا د معدې نه خارجېږي، نو چې کوم سا موږ اخلو په دې خوله باندې کوم هوا خارجېږي په پوزه باندې، دا هم د معدې نه راځي. نو بیا خو پکار دا ده چې د پوزې او د خولې په سا اخستو په هوا خارج کېدو باندې هم اودس مات شي. نو جواب یې وکړو چې بني آدم په شپه او ورځ کې 40,000 پیرې سا. نو که د خولې په سا باندې د پوزې په هوا باندې اودس مات شو، نو لمحه بلمحه او لحظه بلحظه به د انسان اودس ماتېږي، دی به بلکل د عباداتو نه عاجز شي. زما مقصد د هغوی د خبرې د نقل کولو دا دی چې په 24 غنټې کې زه او تو او هر بني آدم 40,000 پیرې سا اخلو. په دې کې د الله څومره نعمتونه په موږ باندې کېږي،
د هر نعمت په بدله کې شکر ادا کول لازم دي. د چا پلار طاقت نه لري چې د الله د نعمتونو شکر ادا کړي. او محترمو، لوی نعمت، لوی انعام، لوی احسان هغه دا دی الله رلا خپل قرآن راکړی. ووایئ الحمدلله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. تمام تعریفنا، تمام حمدنا، تمام صداګانې هغه الله لردي. انزل نازل کړی دی، را لېږلی دی على عبده بخبل خاص بنده محمد صلی الله علیه وسلم باندې قرآن. محترم، دا لوی نعمت دی. او دا لوی نعمت ولې دی؟ ځکه په دې لوی نعمت بني آدم الله ته رسېږي. دې نعمت ته حبل ویلی شوي دي، د الله رسۍ ده. واعتصموا بحبل الله. د الله په دې رسۍ باندې منګولې کلکې کوي. دا معنا نه ده چې لاړ شو په دې تاپونه باندې ورمنډې کو کلکې ونیسو. د واعتصموا مطلب څه دی؟ نو زموږ دا مشایخ، دا اساتذه، دا درانه علما دې موږ ته فرمایي د اعتصام مطلب، د واعتصموا مطلب، د منګولې د کلکولو مطلب دا دی چې په قرآن کې الله کوم اوامر را لېږلي دي، د کولو حکم یې کړی دی، هغه وکړه. مونځ وکړه، روژه ونیسه، مالدار یې نو حج او زکات ورکړه، د ګاونډي سره ښېګڼه وکړه، په لاره روانو د خپل نظر حفاظت وکړه، د خپلو غوږونو حفاظت وکړه. دا د کولو کارونه دي. او چې د کومو کارونه یې منع کړې ده، د هغې نه ځان منع کړه، غیبت نه ځان منع کړه، په چا باندې الزام بهتان لګولو نه ځان منع کړه، بې ادبۍ نه ځان منع کړه، غلا نه، د شرابو نه، د سود نه، د مخ تورولو نه ځان منع کړه. دې ته ویلی کېږي اعتصام. دې ته ویلی کېږي د الله په کلام باندې مضبوطې منګولې لګول. نو دې ته حبل ویلی شوي دي، رسۍ ده. حدیث مبارک کې هم دې کلام ته حبل ویلی شوي دي، حبل الله المتین، مضبوط رسۍ ده د الله. نو یو سره د الله په دربار کې دی، او بل سره الله تبارک و تعالی موږ ته دنیا ته رالېږلی دی. نو چا چې دا رسۍ ونیوله، نو سیده به الله تبارک و تعالی ته رسېږي. لا انفصام لها، شلېږي نه، البته د لاس نه خېږي. نو مضبوطه به یې نه سو چې د لاس نه ونه خېږي، الله تبارک و تعالی ته به پرې رسېږو. نو محترمو، چرته زمونږ او ستاسو رب مالک احکم الحاکمین او چرته یو کمزور بنده د نجاساتو د پلیتو یو مجموعه چې کله دا بنده د الله دربار ته ور ورسېږي، د دې نه لوی نعمت په نعمتونو کې بل نشته. الله تبارک و تعالی دا لوی نعمت موږ راکړی. الله دې د قدردانۍ توفیق نصیب کړي. او محترمو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره الله په دې آیت کې عبد لفظ ذکر کړی دی، علی عبده، علی رسوله نه دی فرمایلی. د قرآن یو یو ټکی سبحان الله. الله دې موږ ته پوهه را نصیب کړي چې کله ورته سړی ګوري نو حق حیران پاتې شي چې ربه دا څو د حکمتونو نه او د نقطو نه ډک کتاب تا دې په دنیا ته او روح ته زموږ د رهنمایۍ دپاره رالېږلی دی. نو انزل علی عبده ویلی دی، انزل علی رسوله نه دی فرمایلی. دې کې اشاره دې خبره ته کړې ده
د بنده دپاره اوچت مقام هغه مقام د عبدیت دی د بندګۍ دی الله دې موږ ته عبدیت او بندګي را نصیب کړي محترمو الله دې مونږ یې بندګان یو مونږ یې غلامان یو مونږ چې الله ته رسېږو او غلامۍ سره به رسېږو عبد غلام ته وایي یو نوکر وي یو غلام وي په غلام کې او په نوکر کې فرق وي نوکر ته د کار د کولو او د نه کولو په منځ کې اختیار حاصل وي خو د ککې جوړ کې کله کې جوړ کې دا بار دکانونه دي سوړی کې دکانونه دي هوټلې دي د دکان مالک د هوټل مالک یو کس د ځان سره په نوکرۍ یا په مزدورۍ باندې ونیسي 10,000 15,000 20,000 کم و زیات تنخواه د هغه دپاره مقرر کړي دا نوکر دی د اختیار دی که د مالک سره نوکري کوي هم کولی شي نه کوي څوک یې مجبوره کولی نه شي خپله نوکري وکړه خدمت یې وکړو نو خپل حق الخدمت تنخواه به واخلي او که نوکري ونه کړه جو هغه نوکري او حق الخدمت تنخواه نشي اخیستی خو که کار نه کوي نو څوک یې په کولو باندې مجبوره کولی نه شي او محترمو یو غلام دی غلام ته د کولو او د نه کولو په منځ کې اختیار نشته څه چې ورته مالک وایي هغه به کوي مالک ته نشي ویلی چې مالکه دا کار نه کوم مخکې زمانه کې چې کله د غلامانو د وینځو د اغوستو رواج یو سړي غلام واغوستو راوستو خپل کور ته نو تپوس دې نه کوي ته به څه خورې یاره جي چې ته راباندې څه خورې هغه به خورم بیا تپوس کوي ته به څه اغوندې چې ته راباندې څه اغوندې هغه به اغوندم ته به څه څکې ته راباندې څه څکې هغه به څکم ته به کوم ځای پاتې کېږي کوم ځای کې چې ستا خوښ یې هغه ته پاتې کېږم کوم تپوس چې به مالک کو د غلام دغه یو جواب هغه ورته وویل اخر ستا خو به خپل څه خواهش په زړه کې وي که نه خپل څه خواهش به دې وي خپل څه تمنا به دې وي خپل څه ارزو به دې وي نو هغه ورته وایي مالکه زه غلام یم ما ته ازادي حاصله نه ده چې کله غلام شم زما ټولې تمناګانې ختمې شوې زما ټولې ارزوګانې ختمې شوې زما ټول خواهشات ختم شو ستا خواهش زما خواهش ستا ارزو زما ارزو ستا تمنا زما تمنا ستا خوشحالي زما خوشحالي نو هغه ورته وایي الله تبارک وتعالی دې په تا باندې خپل لوی کرم رحم مهرباني وکړي تا خو زما سترګې ښکلا وکړې ته زما وقتي عارضي مجازي مملوک او غلام یې زه ستا وقتي عارضي مجازي مالک یم زما یو حقیقي مالک دی الله زه د هغه حقیقي مملوک او غلام یم تا خو ما ته زما د زندګۍ زما د ژوند مقصد واضح کو چې زما د ژوند مقصد بس هغه دی کوم چې زما الله غواړي الله پس خوشحالېږي هغه به وایم الله پس خفه کېږي د هغې نه به ځان بچ ساتم کم ځای ته الله په کتو خوشحالېږي هغه ته کې به ګورم کم ځای ته په کتو زما رب خفه کېږي د هغې نه به ځان منع کړو دې ته ویل کېږي عبد نو موږ د الله غلامان یو محترمو چا چې په دنیا کې صحیح غلامي وکړه تاسو یقین په الله وکړئ لویه بادشاهي به ورته الله ورنصیب دا موږ چې د چا په یاد کې راجمع شوي دا د دې زمانې د دې 14 او د 15 صدۍ یو بني آدم و د صحابه کرامو د دور نه و د تابعینو د دور نه و د ائمو د مجتهدینو د دور نه و د دې زمانې یو لوی شخصیت و ولیکن یو غټ صفت پکې موجود و د عبدیت د الله غلامي کړې ده د الله بندګي کړې ده هر چا د هغوی سره وخت تېر شوی دی نو هر چا ته د هغوی څه نه څه یوه نقطه ور په یاده ده
او چې کله هغې ته سوچ کوي نو یقین وکړئ د زندګۍ یو لوی راهنما اصولو ته میلاویږي. یو ځل ورسره موږ ناست د ډوډۍ خوراک د ډوډۍ مجلس و د لویو خلقو لویې خبرې وي وی خپل ځان د دال د خوراک هم مستحق مه ګڼئ دا د الله مهرباني ده. الله د دال درکو د الله شکر زمونږ دا خیال دی چې دا نوم لا په چا نعمتونو کې حساب کړی دی دا نوم لا چا په خوراکونو کې حساب کړی دی نه محترمو الله د دال د خوراک دپاره درکو ته غلام بندی د الله ستا په الله هېڅ حق نشته دی الله ستا دپاره د رزق وعده اغستې ده دا تفضلا وعده ده د چا زور په الله باندې نشته دی زما زور په الله باندې نشته دی چې ما له به خامخا رزق راکوي دا خو زما د رب مهرباني ده وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها چې هغه په خپله مهربانۍ زما دپاره او ستا دپاره او د هر زنده سر دپاره د رزق وعده په خپل ذات اغستې ده. نو فرمایلي که دال درته میلاو شو هم د الله شکر ادا کوه او چې کله د الله شکر ادا کې الله بدل بیا د نعمتونو دروازې کولاوي. دې عبدیت لوی مقام ته ورسه د هغې عبدیت د اختیارولو نتیجه دا ده دنیا کې وګوره د علماو محبوب هغه د طلباو محبوب هغه د صلحاو محبوب هغه د اولیاو محبوب هغه چې څوک ګورې د زندګۍ سره چې کوم یو کس د زندګۍ د کومې شعبې سره تعلق دی د هغه په زړه کې د هغې مینه پرته وه. دا ولې ځکه چې دا د الله غلام عبدیت اختیار کړی. نو ما عرض دا کاو چا په دنیا کې عبدیت اختیار کو الله تبارک و تعالی د جنت لوی مقام به ورکوي لوی بادشاهي به ورکوي او په قول د قاسم نانوتوي رحمه الله وړوکې خدایي به ورته نصیب شي. قاسم نانوتوي رحمه الله د دارالعلوم دیوبند بانی څه عجیبه علومو ته الله تبارک و تعالی ورکړي دي. د هغې خصوصیت دا چې کوم معقولو دا به په شکل د منقول کې پیش کا او چې کوم منقولو دا به په شکل د محسوس کې پیش کا. معقولي خبرې به وي د عقل سره به تعلق لرو اسانې به یې کړې خلقو ته داسې انداز کې به یې خلقو ته پېښ کړي چې د عامو خلقو په ذهن کې به هم هغه خبرې راغلې. د علم یو غر الله تبارک و تعالی دې پې کوړها رحمتونه را نازل کړي. نو د هغوی نه چا تپوس وکړو چې جنت څه ته وایي نو هر یو بني آدم د جنت تعریف کوي او چې علماو د جنت کوم تعریف کړی دی نو ټکي کړی دی. نهرونه به یې پکې د پیو د ګبین د شرابو د پاکو اوبو همیشه ځواني بڑاپه به نه همیشه صحت بیماری به نه دا نعمتونه دي ټول ټیک دي. هغوی په لنډو الفاظو کې ډېر ښکلی تعریف کړی دی. جنت څه ته وایي وړکې خدایۍ میلاوېدلو ته ویل کېږي. جنت د وړکې خدایۍ د میلاوېدو نوم دی. یو غټه خدایي ده هغه د الله تبارک و تعالی خدایي ده په هغې کې خو د الله سره څوک شریک نشته دی خو لیکن په دې جنت کې به بنده ته الله تبارک و تعالی څه عجیبه عجیبه اختیارات ورکړي. الله باندې فنا نه راځي په جنتي باندې به فنا نه راځي. دا جنتی به همیشه په یو حال باندې وي بلکې د هغه په حسن کې د هغه په قوت کې د هغه په ځوانۍ کې به برابر اضافه کېږي. د وړکې خدایۍ نوم دی. نو محترم عزیزانو چا چې په دې دنیا کې عبدیت اختیار کو عبدیت غلامي د الله لکه څنګه چې زموږ حضرت پر ټول ژوند په دغه عبدیت کې او د غلامۍ په دغه جامه کې تیر کړی و الله تبارک و تعالی بیا داسې د عزت مقام ورکړي لکه موږ او تاسو ټول د هغې په جنازه کې هم لیدلی دی او وروستو د هغه نه چې کوم الله عزت ورکړی دی الله تبارک و تعالی دې د هغې جلک ما او تاسو هم را نصیب ولیکن دا به محنت غواړي. هغوی ته چې میلاو شوی و هسې نه دی میلاو شوی شپه او ورځ یې په ځان باندې یو کړي وو محنت یې کړی دی تهجد یې چېرته نه و قضا کړي خپل ذکر و اذکار یې چېرته نه و قضا کړی
د خپل مشایخ او ادب او د هغوی هغه طریقې ته د نو پرېخې د الله تبارک وتعالى حکم پوره کول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په عشق کې هغوی چېرته کمی نه وکړې دا د هغې نتیجه ده. نو محترم عزیزانو الله تبارک وتعالى لوی احسان را باندې دا کړی دی، قرآن نازل کړی دی او د قرآن په نازلولو کې چې الله تبارک وتعالى جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره کوم صفت ذکر کړی دی هغه د عبد صفت دی. انزل على عبده په خپل خاص بنده باندې الله دې د عبدیت مونږ او تاسو ته هم را نصیب. بس یو حدیث مبارک ذکر کو بیا بس کوم جی. انس رضی اللہ عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خادم خاص دی. اورکواله کې د نبی علیہ السلام خدمت ته خپل مور راوسته دي او لس کاله مسلسل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کړي دي. هغه یو حدیث مبارک نقل کړي دي، هغه حدیث وایي بیا خپل خبره ختمو. هغه وایي عن انس رضی الله عنه قال ابو بکر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت. قال لها ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. دې حدیث ترجمه نقل کو د نور درنه ملمانه د سواد نه تشریف راوړی د هغې مجلس ته حاضري وکړه، بیا به انشاءالله هغوی تاسو ته خپلې خبرې کوي. انس رضی الله عنه فرمایي چې کله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رخصت شو نو ابو بکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه ته وی زه چې لاړ شو د ایمن رضی الله عنها ملاقات له مونږ به د هغې زیارت وکړو څنګه چې به نبی علیه السلام د هغې زیارت کا. ایمن رضی الله عنها ډېره بختوره زنانه ده، دا د نبی علیه السلام رضاعي مور ده. د نبی علیه السلام پیدایش هم لیدلی دی، د نبی علیه السلام بچپن هم لیدلی دی، د نبی علیه السلام د نبوت د میلاوېدو زمانه هم لیدلې ده، د نبی علیه السلام د هجرت زمانه هم موندلې ده، او بیا د نبی علیه السلام د وفات هغه غم هم برداشت کړی دی. زه چې لاړ شو د هغې خواته دا دواړه حضرات لاړل د ایمن رضی الله عنها خدمت ته، د دې پتلو سره هغه په جړا شوه. نو دا دواړه حضرات هغې ته تسلي ورکوي، ما یبکیږي تا څه شی جړې، ته ولې جاړې؟ تا ته دا پته نشته دی چې هغه نعمتونه چې کوم د الله په دربار کې دي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره هغه ډېر بهتر نه دي د هغه نعمتونه چې کوم په دې دنیا کې دي. اما تعلمین ان ما عند الله خیر لرسول الله صلی الله علیه وسلم. نو هغه ورته عرض کوي انی لا ابکی، په دې نه جاړم چې ګنې ما ته دا پته نشته دی چې کوم نعمتونه د الله په دربار کې دي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره، ګنې ما د هغې په باره کې پته نشته دی. زما د جړا یوه نکته ده، ولکنی ابکی ان الوحی قد انقطع من السماء، جاړم په دې چې د وحی کم برکات به کېدو
وحی بنازلېده د وحی د نزول په سلسله کې به کم برکات مونږ ته ملاوېدل دنیا ته به ملاوېدل مونږ او دنیا دغه برکاتو د وحی نه محروم پاتې شو بس دا خبره کولو فهیجتهما علی البکاء هغه دواړه د ځان سره په جړا باندې را وپارول فجعلا یبکیان معها دا دواړه حضرات هم د هغې سره په جړا کې شریک شو مونږ په دې نه یو خفه حضرت لاړ شو د دنیا نه او ته به الله تبارک وتعالی د هغې خپلو خدماتو د هغې خپل عبدیت د هغې خپلې بندګۍ په سره کې ډېر څه ورکړي وي انشاءالله مونږ په دې خفه یو د هغوی د وجې نه چې کوم رحمتونه به امت ته ملاوېدل کوم شفقت به ملاوېدو د الله تبارک وتعالی کومې مهربانۍ د هغې د مونږ محرومه شو ولیکن مرګ یو اټله فیصله ده دا به په هر چا باندې راځي خوشحاله په دې یو د حضرت وروڼه دي د هغوی په ځای باندې مونږ ته قایم دي د حضرت بچیان دي د هغوی په ځای باندې ولاړ دي د حضرت خلفا دي د هغوی په ځای باندې ولاړ دي د حضرت مریدین دي دا د هغوی په ځای باندې ولاړ دي انشاء الله زمونږ د حضرت مشن د هغوی غم د هغوی فکر دا به قایم وي دا به دایم وي هغوی ته برابر د هغې اجر و ثواب رسیږي انشاء الله دا یو څو ماتې ګوډې بې ربطه خبرې وې ستاسو د درنو علماو د درنو مېلمنو په مخ کې مې وکړې کومې غلطۍ راغلي د هغې معافي غواړم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب